زمونږ دا ډېر احناف وروڼه ما ته چې متشدد وایي زما څه تشدد دی؟ زه خو هره خبره الحمدلله دلیل سره کوم، زه خو ناقل د عباراتو یم، زما خپل څه تشدد شوی دی؟ بس یا کتابونه نه کتل دي یا د ایمان کمزوري ده. ما ته متشدد وایي. د نمک منډۍ یو شیخ ته ورغلم، څه مسله وه پېژنده مې نه، ما سره یو طالب ووایي چې ځان ورته مه ښایه. ما ښه ضرورت زما خپل فقهي جزي مسله وه چې کېناستو وایي چې ستا نوم څه شی دی؟ بس د زړه کې مې څه اوس دروغ ورته وایي. نوم مې ورته واخیست، چې نوم مې واخیست نو لږ راټول شو، بس بیا سم په عزت کېنولم. بیچاره ته وی چې ډېر متشدد دی. ما کیسټ دی اورېدلی که چا درته ویلي دی؟ وي نه، طالبانو راته حکایت کړی. ما طالبان خو دې زمانې حاشیو ته ناست دي که نه، پار متن حاشیې لګوي. مې دا خو اوزګار دي، دوی خو وایي که کیسټ دی اورېدلی ګرځي. وی نه دی طالبان نه جنګي چرګان مه جوړوئ، دا ښه کار نه دی. بس زه پرې غلی شوم، خپله مسله مې ترې حل کړه. نو ده سره مکتبه کې مخامخ شامي پرته وه. ما وی شیخ صاحب دا شامی زمونږ حنفي فقه کې څنګه کتاب دی؟ وی چې دا خو ډېر ښه کتاب دی، ډېر مضبوط کتاب دی. ما نه داسې تفردات یا داسې کمزورې خبرې نه لري چې مفتی و شامی نه لري نو فتوه دې پرېږدي. وی سخت صفت یې شروع کول. ده اوس خپله خبره یاده وتې ده چې ما خو دلته یوه خبره کړې وه. ما دې درېیم جلد کې یو خبره کړې ده، څلورم جلد یو چاپ بعضې درېیم جلد ده چې محمد بن عبدالوهاب النجدي دا عبارت میں ورته وی دا خوارج دي. او خوارج پاره کې نبی علیہ السلام فرمایي لو ادرکتهم لاقتلنهم قتل عاد کما را لند کړه دا زمانہ زید عادیانو غوندې وجنم. بس د سره نور الله ورکه شو. ما ته وی چیرته د خوارج مقابله کې تا نه خو غټ مجاهد بل نشته دی. بیا واپس په دې اړه پراته بیا ما ته ویل چې تر ډېر وخت زما شک و چې دا به خوارج نه وي، خو هغه د یوسف آباد کې د رستمی په خوا کې دغه مسجد دی. هغه شیخ وی دلته محرم 10 ورځې شیګان چې کم د حسنین او کارنامې بیانوي، وی دلته رستمی په حجره او په دې جماعتونو باندې 10 ورځې د یزید کارنامې بیانېږي. وی ما ته څو ځل دعوتونه راکړه، زه ورنه رالم. یو ځل مې طالب ولیږلو چې راغی، ما ته وی چې ټول بیان د یزید په صفاتو کې ده. وی زه یقین ته ورسېدم چې وهابیان خوارج دي. نمک منډۍ شیخ ما ته وویل دا خو همغه یزیدیان دي. بیا ما ته د علامه سندي عبارت وی ما خو لیدلی وی چې دا خو د دیوبند علما هم دا رایه لري. حاشیه د نسائی کې علامه سندي وایي چې لو ادرکتهم لاقتلنهم قتل عاد. د دې د پاسه هغه حاشیه کې لیکي چې متبعین د ابوالوهاب النجدي محمد چې مسما دي په وهابیین غیر مقلدینو باندې هم فرقه من الخوارج، دا د خوارج یو جماعت. دا خدا احناف نه ده. د دیوبند علما عقاید علماء دیوبند کې استفتاء شوی وهابیانو متعلق، هغوی دا ویلي نحن نفتي في حقهم بما افتى به الشامي. زمونږ د وهابیانو متعلق دا فتوا ده چې کومه شامي ورکړې ده. شامي خو ورته خوارج ویلي کنه. دا د شوافعو نه دی. جلالین حاشیه د تفسیر ساوی د سورۃ فاطر په دې آیت باندې چې ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه. د حزب باندې وی چې د شیطان حزب وهابیان دي. دا الفاظ توقع شو. ففي هذه الآية تسلية لوس على كفر قومه. وقيل هذه الآية نزلت في الخوارج. خوارج سوق دي الذين يحرفون تأويل الكتاب والسنة ويستحلون بذلك دماء المسلمين وأموالهم. المسلمانان دماء بحلال غني كما هو مشاهد الآن في نظائرهم. لکه دا خبر اخکار دا نن وخت کې په امثالو د خوارجو کې وهم فرقة چې دا یوه ډله ده بأرض الحجاز د عربو په علاقه یقال لهم الوهابیه چې وهابیان ورته وایي. یحسبون دوی ګمان کوي انهم علی شیء چې دوی پس دین باندې دي. الا انهم هم الکاذبون دروغجن دي. استحوذ علیهم الشیطان، شیطان چې غلبه حاصله کړي. فانساهم ذکر الله، د خدای ذکر یې یاد ویسته. اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون.
نسأل الله الكريم ان يقطع دابرهم. د خدای نه دعا غواړو چې خدای دې بخکندي وکړي، دابر دې خدای ور ختم کړي. دا تفسیر ساوی د جلالین حاشیه ده، هغه اسم د دوی اخلي. باقی پخوانی ډله نه ده نو چې اوس مونږه خوارج پخوانی ډله ده، هر کتاب پیرت کوي، هر کتاب. او وهابیان نوی راوتی خلق دي نو د وختو کې تفاسیر هم چا ډېر نه دي لیکلي، او د فقه داسې کتابونه هم نشته، تصانیف هم کم دي. دا څه نه څه چې شته دي دوی نه چې رستو لیکلی شوي هغې پیرت کړی، لکه علامه شامي کړی دی، علامه سندي کړی دی، دیوبند علماو پې کړی دی، علامه ساوي پې کړی دی. که دا داسې پخوانی جماعت وی نو هر یو به د دوی نوم اخستی وی چې یاره دا خوارج دی او په خوارجو کې فلانی جماعت.